کو دا دو صفات مونږ کې راله که نه یاد ساته زمونږ کامیابي بیا څوک رکاوهلی نشي. د ټولو نه مخکې نه دی خوله بنده ساتل. لقمان حکیم سے فرمایي که نه ډېرو خبرو والا اکثر څه کېږي خپیمانه کېږي او ما چرته هم خاموش انسان خپیمانه نه دی لیدلی. دا جبه نه ده، دا قلا ده هم بلا ده. هغه کس چې ډېرې خبرې کوي یا ساته دا به ګیرېږي. او دویمه دا خبره د دې غوږ نه دی، غوږو په دې چې څه واورئ که نه تحقیق کوئ. ځکه خو وایي قیامت کې به دا غوږ د پیګله هوا سیسه نه دا کم چې دا ویلي کړی شوي سیکه ده د دې نه بړه کېږي. دا ولې؟ دا ډېر د کار سیز دی. زمونږ په کامیابۍ کې د ټولو نه غټ رکاوټ دا غوږ بیا ولې چې موږ د خلکو خبرې اورو، تحقیق نه کوو او مخ په وړاندې نه ځو. لکه دې نه مخکې ما بل څه کسان راغلي وو او ګوره هغه کس بیا مونږ کېنولي چې مولانا صاحب دا خبره شوې داسې و دوی ته بل شانتې کړه. نو هغه دومره زور ورکړی یاد ساته چې هغې کم سے کم یو کال وروسته کړی و. نو جناب د دې غوږ کنټرول او د دې ژبې کنټرول چې مونږ راوستو که نه یاد ساته مونږ به کامیاب یو. دنیا خلک د بسې خبرې کوي دی بس ته څه کوه پښتو کې به د یو غوږې اوره او به د بل غوږې وباسه. الله چې دا صفت د کې رالی که نه یقین وکړو بیا ستا توړي. او چې هر یو کس پسې غوږ وړي که نه یاد ساته د یو بم نشي. او دویمه دا جبه دا خوله دا ارزه کې کولاو مه ساته، دا لږه بنده ساته. ډېر خلک د دې ژبې او د دې خولو نه څه په دې دنیا کې شرمیږي او ځوړندي یاد ساته. نو چې دا دوه صفات ته کې راله که نه نو بس انسان بیا کامیاب دی. او کونار ځای کې دا دواړه د کولاو ساتلي نو هر ځای کې به ته ګیرېږي. او ګیرېږي نه که نه مړه په لسو کې به خامخا په درو څلورو کې ته ګیري. نو خوله او غوږ دا به کنټرول ساتي.